इबलीस और किसद मलाइक वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। यूसुफ अलैहिस्सलाम किस्सा रावड़ी द नकली दलील पतौर अलता दावा ज़िक्र कई कि हर से कौन के पार से पुईदुन के यो अल्लाह बल हिस्सो निश्त च पहाड़ से पुईगे और से कोल शि पैगंबर हम हर से माने न पुईगे और न हर से कोल शि वो रही हाल वाव रही दे याकूब अलैहिस्सलाम दे यूसुफ अलैहिस्सलाम हाल वाव पैगंबरान दी ख्वार से कोल हम नशी और पार से पुईगी उमना नदा द तारीख किताब न दे द जोग्राफी न दे द हिसाब और द रियाज़ी न दे द मंतिक न दे द फ़लसफ़ी न दे द हैत न दे द फलकियात न दे नो कि चावेरी दी जमीउल इल्म फ़िल क़ुरआन लाकिन तकासर अन्हु अफ़हामुर रिजाली न देना मुराद से कम दे सशे दे उलूम कसीरा दी नो दे वजना अबू उबैदा से वही चे लकसन चे दा ज़ज्जाज नहवी कोल दे जदा वसफ ते महमूज दे फ़ौलान को वज़न द क़रइन मुश्तक़ ते पमाना दे जम'i सरा लक़रअतुल माअ फ़िल हौज़ ए जमाअतुहु दे वजन इमाम अबू उबैदा से वही चे सुम्मियल क़ुरआनु बिल क़ुरआन लिअन्नहु यजमअु सुवरा व यज़ुम्मुहा व यजमअु अल उलूमुल कसीरा व अनवाउल बलागति व यजमअु अल उलूमुल कसीरा उदाहरण के अनवा द बलागत और द फसाहत दा जमा कई वहुव यजमअु अनवा अल बलागा और बल कौल दे अल्लामा अल-लिहयानी और यो जमात तो उलमाओ दई वही च कुरान च कमदन दा मसदर दे कल गुफरान मसदर दे वज़न दो गुफरान मसदर दे वज़न दो गुफरान और दा मसदर दे मबनी लिल मफ़ऊल सुम्मिय बिही अल मक़रूह सुम्मिय बिही अल मक़रूह देता असल की तस्मियत मसदर वेलशी बिल मफ़ऊल तस्मियत मसदर बिल मफ़ऊल कल मसदर मुसम्मा क्रेशी पर मफ़ऊल मफ़ऊल मुसम्मा क्रेशी पर मसदर सरा या तस्मियत मफ़ऊल बिल मसदर दा वैदा क़िराअत न दे कुरान दाद क़िराअत न दे असल क़िराअत ते वसुम्मिय बिही लिअन्नहु युतला दवामन फिल आलम तूल अद्दहर
قرآن ته وایي قرآن ځکه وایي چې دا ماخوذ دی د قرائت نه. قرائت په معنا د لوستلو سره. قرآن ته قرآن ځکه وایي لأنه یتلا دواما فی العالم، ټول عالم کې همیشه چې کوم دی نو د دې تلاوت کول شي. ټوله دنیا کې خلک تلاوت کوي طول الدهر آناء الليل وأطراف النهار. آناء الليل وأطراف النهار. وقراءته مطلوبة. قراءته مطلوبة. وأن في قراءته أجرا للقارئ. لستون کی دپاره په لستلو کې اجر دی او ثواب دی. سوره کتابونه چې دین هغه چې لولای مقصد د لستو دا وي چې سړی وایي ست زده کم کنه، چې ست زده کم قرآن چې څوک لولوي نو د زده کړې په نیت او د ثواب په نیت لستلو سره اجر او ثواب هم ملاویږي. علوم کثیره درته هم چې کوم دنو حاصلېږي د دې په تلاوت او قرائت سره. نو دا د لفظ د قرآن تحقیق شو. دا خو لغوي معنا بحث، لغوي معنا او هر چې اصطلاحي تعریف دی. یو علماء د اصول فقه کوي القرآن هو الكتاب المنزل على الرسول المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة المكتوب في المصاحف. علماء د اصول فقه دا تعریف سو کدا تعریف کوي چې القرآن کتاب عربی، القرآن کتاب عربی انزله الله تعالی الى محمد صلی الله علیه وسلم بوحی جلی وهو المنقول إلينا نقلا متواترا المكتوب في المصاحف. القرآن كتاب عربي أنزله الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم بوحي جلي وهو المنقول إلينا نقلا متواترا المكتوب في المصاحف بلا شبهتين كيدم دي ورسره. او مفسرین هم مختلف تعریفونه کوي چې کوم تعریفونه هغه د قران نه دغه اخذ کړي. قران وای په خپل خپل تعریف کړي د ځای په ځای، وی قران ځای په ځای په خپل خپل تعریف کړي دي. مواضع مختلفه کې آیات مختلفه لکه سورہ اعراف کی راضی کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه. تا ډیر لوی کتاب د تا تر اولې غل شه سره کې تنګي مراواله
دې د وجه نظر متنګو د دې په تبلیغ او په اشاعت کې با رکاوټونه راځي مشکلات پر راځي وزړه باندې تنګه بلا یکن فی صدرک حرج من سورہ اعراف بل ځای راځي تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا تنزیلا نزل تنزیلا راولې غل شدا قران پر علی ګل سرا ممن خلق الارض دا هغه چانا چې چا زمکه پیدا کړ او السماوات العلا او اسمانونه اوچته پیدا کړ سورہ طه سورہ مائدہ کی راضی ونزلنا الیک الکتاب بالحق وانزلنا الیک الکتاب بالحق راولے کہ منگا تاتا ہے پیغمبر دا کتاب الف لام دا عہد دی وانزلنا الیک الکتاب اور راولے کہ منگا تاتا ہے پیغمبر دا کتاب بالحق په حق سره نو د حق نه مراد څوک وای بس عام لغوي معنا بالحق پرشتیا سره دې کې څه دروغ مروغ نشته پرشتیا سره او څوک وای بالدین الحق په دین حق سره بالتوحید الحق په توحید حق سره توحید رښتینی سره په دین رښتینی سره یا با په معنا د لام سره سوک اخلي لاظهار الحق د پاره د ښکارا کولو د حق الله تعالی وای چې حق در تخکارا کوم چې حق در تخکارا کوم لاظهار الحق کوي ورسې دی دا ټول معنی په خپل ځای کوي وانزلنا الیک الکتاب بالحق مساده معنا خو دا چې پرشتیا سره ما راولېګا بلچا نظر علیګلې او پرشتیا او باندې مشتمل د دروغ پکې نشتا او یادا چې بالدین الحق په دین رښتینی سره په دین حق سره یا په توحید رښتینی سره په توحید حق سره او یا له اظهار الحق د پاره د اظهار د حق د پاره د ښکارا کولو د رښتیا او چې رښتیا ښکارا کوم اظهار د حق کوم زه نو دا کتاب می تا ته راولېږه سورہ المائدہ بل ځای کې راځي سورہ عبسہ کې فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ فی صحف مکرمۃ دا په ډېرو درنو صحیفو کې ده مکرم او معزز صحیفو کې عزت کړي شوی صحیفه مرفوعه پورته کړي شوی دي اوچتي دي بلند او بالا دي مطهره پاک کړي شوی دي بأیدی سفرتن پلاسونو دسا استازو پلاسونو دسا استازو سفرا استازی پلاسونو دسا استازو میں راولے گا کتاب کرامن چاگا چه کم دنو عزتمند استازی دی بررتن نیکوکار دی
सूरह आबसा। बल जाए सूरह बकरा के अल्लाह ताला वही फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निही बिइज़्निल्लाह फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह। बस बेशक दा किताब रावड़ो चा जिब्रील अलैहिस्सलाम स्ता पजड़े नाजिल को दा अल्लाह पे इज़्न और दा अल्लाह पे इजाज़त। सूरह अल-बक़रा। सूरह अल-बय्यिना के राजी फ़ीहा सुहुफ़न मुतहहरा। फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा। सूरह अल-बय्यिना यतलू सुहुफ़न मुतहहरतन यतलू सुहुफ़न मुतहहरतन फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा। सूरह अल-बय्यिना दा बल ज़ा राज़ी नज़ल बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुंज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। सूरत अश-शुअरा दे नज़ल बिही रूहुल अमीन। पदे कुरान सरा सोक नाजिल शो, पदे सरा सोक रा कुछ शो। रूह अमानतगर जिब्रील अलैहिस्सलाम अगा पदे सरा रा कुछ शो अगा रावड़ो नज़ल बिही अर्रूहुल अमीन अला क़ल्बिका स्ता पजड़ो लितकून मिनल मुंज़िरीन दे द पर चितदे यरउन को नशे च पदे खलक को यरे बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन पजब अरबी ख़ारा के। सूरह अश-शुअरा। बल ज़ा राज़ी इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीमिन ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शि मकीन मुताइन सम्मा अमीन। सूरह अत-तकवीर दे सूरत अत-तकवीर। बल ज़ा राज़ी कुल नज़्ज़लहु रूहुल क़ुदुस मिन रब्बिका बिल हक़ कुल नज़्ज़लहु रूहुल क़ुदुस मिन रब्बिका बिल हक़। वो वर्ते पैगंबरा रावड़ो दा किताब रूह पाक स्ताद पालून की न पर इख्तियार सरा। कुल नज़्ज़लहु रूहुल क़ुदुस मिन रब्बिका बिल हक़। सूरह अन-नहल दे गालिबन। दाग़ नूरम ज़ाय पर ज़ाय राज़ी किताबुन उहकिमत आयातुहु किताबुन फुस्सिलत आयातुहु इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या। या टोले तारीफून दे कुरान पखपल कड़ी दी। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब। किताबुन हाज़ा किताबुन अज़ीमुन तक़दीर दा दे। किताबुन मौसूफ सिफत महजूफ ते चेगा अज़ीमुन दे और मौसूफ सरद सिफत न खबर द मुब्तदा महजूफ हाज़ा किताबुन अज़ीमुन।
نو شیخ رحمت الله علیه د شاه منصور به تقدیری عبارت داوي چې کتابون موصوف صفت محذوف ته چېغه عظیمون دی او موصوف سره صفت نه دا خبر دی د مبتدا محذوف هاذا کتاب عظیم دا ډېر لوی کتاب دی دا ډېر لوی وی الله تعالی وایي چې دا ډېر لوی کتاب دی ولې لوی کتاب دی وجد عظمت شان صدا وجه ذکر کوي انزلنا لکه انزلنا تعلیل د ما قبل دا جمله تعلیلیه ده لکه انزلنا دا وجد عظمت شان لومبنی وجد دا د حضرت شیخ اجتهادی ملکه وا طالبانو د پویا کولو لپاره قرآن به داسې لګو چې عجیب نقطې به ویلې دا جمله تعلیلیه ده علت ما قبل وایي کنه وجد عظمت شان ذکر کوي الله تعالی وایي دا ډېر لوی کتاب دی نو کو څوک وایي چې څنګه لوی کتاب دی ولې لوی کتاب وجد عظمت شان راوړه لکه انزلنا دا تعلیل د ما قبل زکه چې مونږ نازل کړه وای مونږ نازل کړو ما نازل کړه کې انزلنا زکه چې مونږ نازل نو الله نازل کړه انزلنا د جمع صيغه راړه نو طالبان ته اشکال مخې ته راځي چې الله تعالی خو یو دی او چرته چې د خپل ذات نه حکایت کوي نو صيغه اکثر د څه شي راوړي جمع متکلم راړي نو الله خو یک کی هو دی طالبانو ته په اشکال راشي نو اون خلی په کدا څه په اون خلی لکه خرچ په خټه کې اون خلی بیا تنوته نشي راشه په کې پرې وته ټینګ شه په کې کې وته بیا طالب ته ایزه ځان ته نو باسه کړ وتلې شته نه د خپل ذات نه الله تعالی حکایت کوي کلا نو صيغه راوړي یا ضمیر راوړي د جمع متکلم مونږ دا کار وکړو الله یک کی و دې وای مونږ دا کار وکړو نو دې د طالبان په کون خلی دا چې په کون خلی لکه خرچ په خټه کې ون خلی دې ته وته نشي بیا چې دا د جمع صيغه ولې راړه جمع متکلم نو حضرت شیخ رحمت الله علیه به توجیه کوله چې دا چرته ضمیر د جمع متکلم یا صيغه د جمع متکلم راوړي کنه نو دا په اعتبار د تعدد د اسماء سره نه په اعتبار د تعدد د ذات سره ځکه ذات خو یو دی کنه ذات یک کی ہو دے دا په اعتبار د تعدد د اسماء سره اسماء متعدد دي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها نو په جواب پوه شوي کنه دا په اعتبار د تعدد د اسماء سره نه په اعتبار د تعدد د ذات سره ځکه ذات وحده لا شریک له دے اسماء متعدده دی کثیره دی ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها دای جواب شو
نو دلته علت وای کتاب عظیم هذا کتاب عظیم ولی انزلناه لکه انزلناه زکه چې مونږ راولېګو نو الله تعالی وای زمانه لوی څوک نشته نو ما راولېګو نو دې کتاب نام لوی کتاب بل نشته دا یو وجه د عظمت شان او دویمه وجه د عظمت شان دا اولی کوي ځان سره دا نقطې د تسوک نه وای ګوره دا ځان سره اولی کوي دا دویمه وجه د عظمت شان الیکا تا ته مې راولېږه نو ته په پیغمبرانو کې لوی پیغمبر د تا نه لوی پیغمبر بل نشته نو تا ته مې چې کوم کتاب راولېږه نو د هغې کتاب نه په کتابونو کې لوی کتاب نشته دا دویمه وجه د عظمت شان نو دا نقطې ځان سره پکې ولیکئ چې انزلناهو کې لیکن لومبۍ وجه ده د عظمت شان او دا جمله تعلیلیه ده لیکه انزلناهو ځکه چې مونږ دا راولېږو نه الله تعالی وایي زمانه لوی څوک نشته نو چې زه کوم کتاب رالیږم نو د هغې نه به لوی کتاب هم بل نه او تا ته مې راولېږه نو د تا نه په پیغمبرانو کې لوی پیغمبر بل نشته کلی فضیلت الله تعالی رسول پاک ته ورکړی د ټولو پیغمبرانو باندې او جزئی فضیلت تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله دا دویمه وجه ده د عظمت شان دا پکې نقطه د طالبانو دا پکې یاد وساته مرغان قاف دانن قانون پادشاہی مرغان قاف دانن قانون پادشاہی مبارکن مبارکن دام صفت ده کتابن مبارکن او دا مبارک ته مبارک ته مبارکن مبارکن کل من یتعلق به انشاء سے وی دا لازمی دا پمانا دا متعدی سره مبارکن کل من یتعلق به مبارکن کل من یتعلق به مبارک دے دا کتاب مبارک تے او چې څوک د سره تعلق لري نو هغه مبارک تے مبارکن کل من یتعلق به مبارکن قارئه ومبارک عامله ومبارک سامعه قاری مبارک عامل مبارک سامع مبارک مبارک کل من یتعلق به چې څوک مو سره تعلق لري نو دې مبارک دی کاغه قاری دی کاغه سامع دی کاغه عامل دے حافظ دے تالی دے
किताबुल्लाह बदुनिया 100,000 अस्त। शायर वही किताबुल्लाह बदुनिया 100,000 अस्त वले ईजा अजब रंगाशकार अस्त। किताबुल्लाह बदुनिया 100,000 अस्त वले ईजा अजब रंग आशकार अस्त। चीज़ तो कुरान ए कलाम हक शनास्त। चीज़ तो कुरान ए कलाम हक शनास्त। रोनुमाए रब नासामद बनास। अल्लामा इकबाल वही किताब नीस चीज़ें दीगर आस्त। ये किताबें नीस चीज़ें दीगर आस्त। मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही। लियद्दब्बरू आयातिही जारी मजरूर अंज़लनाहु सरा ताल्लुक लरी। लियद्दब्बरू दा जारी मजरूर ताल्लुक लरी सशी पोरे अंजल नाहो पोरे अंजलनाहु लियद्दब्बरू आयातिही। दा मुंग रावलेगा ता तम रावलेगा दे द पारा लियद्दब्बरू आयातिही लिके यद्दब्बरू आयातिही दे द पारा च दाखलक ददे प आयातुनो के च कमदन गौर और फिक्र की दल तबिया नाम द तालील लिके यद्दब्बरू आयातिही दे द पारा च दाखलक ददे प आयातुनो के गौर और फिक्र की वलियतज़क्कर उलुल अलबाब दल तौसलाम द आकिबत ते लियतज़क्कर के लाम लाम द आकिबत ते वलियतज़क्कर उलुल अलबाब वाक़िबत दा आक़िबत ता अंजाम कार मुंगा व अंजाम कार आक़िबत ता च द अक़ल खाउंदान च कम दे द अक़लुन खाउंदान च कम दे अगोई नसीहत हासिल की चगोई तना इबरत वाखली नसीहत हासिल नुदाय टोल तारीफुन दी दाय तारीफुन शु इस्तिलाही कुरान के जाय बजाय नूरम जिक्र दी मौजूई दा बल बहस मौजू मौजूद शे मायुबहसु फीही अन आवारिज़िही ज़ातिया मौजूद शे चिपागे के द शे द आवारिज़ ज़ातिया न बहस कोलिश न मौजूद कुरान दी के मुख्तलिफ अक़वाल जिसो कोई मौज़ूअहु अत्तौहीद मौज़ूअहु अत्तौहीद मौज़ूई तौहीद द बारी ताला सो कोई मौजूई इंसान दे मौजूई इंसान दे मिन हैसु अन्नहु मुकल्लफुन बिल अहकाम अश्शरइय्या मिन हैसु अन्नहु
کې د انسان د بدن نه بحث کولی شي د دې حیثیت نه چې دی بیمار کېږي که امراضو کې مبتلا کېږي طبيبانو زیرک به پوهېدل به تشخیص به کولی شي اوس ډاکټران په جدیدو آلاتو صحیح تشخیص نشي کولی لوی لوی زبردست جدید آلات دي ساينس دی میډیکل ساينس دی په ترقۍ د ټیکنالوژي ده ډاکټر مرض نشي معلومولی دلته به د الټراساونډ وکړي نو یو غول به درته وخوري بکواس به درته وکړي چې بل څخه لاړ شي نو ورته بل بکواس کوي چې بل څخه لاړ شي نو درته بل څه خرافات وایي اعلی یو ده دی نشي کولی تشخیص حکیمان شته نه د طب ستیا ناز شوی ده څنګه چې درس نظامی ده کنه مدرسو کې درس نظامی ویل شي سبقونه مدرسو کې ویل شي درس نظامی طالبان فاضلان شي طالبان فاضلان شي په خوا زمون په وخت کې یو طالبو کراچۍ ته تلو هغه وخت کې دا تخصص دور عام نو کراچۍ د غټو مدرسو کې وکړي د دارالعلوم کې نیو ټاون کې زموږ ملګرو تلو تخصص لا 2 کاله تخصص یو کړ چې راغی نو بل ملګری ته د سیګریټو سو کم دی د سیګریټو سو کم حرام دي که مکروه دي هغه ته تخصص تاو که تاسو زمانہ کې 2 کاله تا تخصص وکړ فکر کې عثمانه تاسو کې چې د سیګریټو سو کم نو طالبان فارغ شي د مدرسو نه درس نظامی وایي د کرکنه په سر کو نه پويږي او تخصصو کې 2 کاله سکول کې ناشتي تخصص کوي تخصص هم پرایویټ راو ته کورونو کې ناشتي او تخصص او کینو مفتی صاحب وته وایي دا مفتی صاحب دی مفتی صاحب له تیمم چل نه ورځي دا 10 چل ولا نه ورځي مفتی صاحب دا غزه حکیمان هم دی به 10 نه په نبض پويږي نه د مرض تشخیص کول شي نو په خوا به حکیمانو د نبض نه بیماری به معلومه ولا
علاماتنا بیا به اسباب تبلاړل چې د بیماری سبب څه دی مزاج څه دی د مریض بلغمی دی صفراوي دی نو بیا به ولا نسخه تجویز کړ نو یو حکیم صاحب لچا مریض بوته په ګېډه دردو لته ټکولې نو چې حکیم صاحب وکړه نه بزي ولا وکړه نه پوښه سوځېدلې ډوډۍ خوړلې و سوځېدلې سکار روټۍ خوړلې و نو په معده درد او په ګېډه درد لته ټکول نه چې ور سره سوکتلیو وکیم صاحب خد وای ورته ولیکه ته ډېر تکلیف ته وي د درد لاس لته ټکای نو خد وای ورته ولیکه د معده هغه اول ولا د سترګو علاج کوم معده علاج ولا رستو کوم اول ولا د سترګو علاج وی صاحب دغه په معده درد دی توای چې د سترګو علاج ولا وینه دلړو مې د سترګو علاج پکړ دی ولې دی ړوندو چې د سوي روټای خوړه د سترګو کار نه کو نظر کار نه کو چې سوي ډوډۍ خوړه مې ولا د سترګو علاج کو رستو بوله د مې د علاج نو هو خيار طبيبان نو بهرحال د علم طب موضوع هم انسان دی خو جهتونه مختلف دي کیفیتونه مختلف دي نو د قرآن موضوع هم و انسان دی ومن حيث انه مكلف بالاحكام الشرعيه او احکام شرعیه بیا تاسو شرح العقائد کې ویل دي شرح عقائد کې ویل دي چې منها ما تتعلق بكيفيه الاعتقاد منها ما تتعلق بكيفيه الاعتقاد ومنها ما تتعلق بكيفيه العمل احکام شرعیه په دوه قسمه دي ځنې هغه دي چې هغه کیفیت د اعتقاد سره تعلق لري هغه ته اصول وایي عقاید ورته وایي اصول ورته ومنها ما تتعلق بكيفيه العمل او ځنې احکام د شریعت هغه دي چې د هغه تعلق کیفیت د عمل سره دی هغه ته چې کوم د نو ویل شي احکام شرعیه فرعیه احکام شرعیه فرعیه ورته ویل شي اصول او فروع نو دا ټول درته ذکر کوي اصولم درته وایي عقایدم درته ښایي او احکام شرعیه فرعیه دته هم وایي د مز مسلې درته وایي د تیمم درته وایي د اودس درته وایي احکام او مسائل راړي نو څوک وایي دا موضوع ده انسان خو من حيث انه مكلف بالاحكام الشرعيه بالاحكام الشرعيه او احکام شرعیه بیا په دوه قسمه دي منها ما تتعلق بكيفيه الاعتقاد ومنها ما تتعلق بكيفيه العمل دا موضوع شو نو قرآن هم وایي چې انسان د مکلف دی په احکام شرعیه نو یا به منون کوي مطیع بی مومن بی مطیع بی نو ماجور بی اجر به ورکولش ثواب او بدله به ورکولش او یا به منکر او عاصی وي کلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى نو بیا ماخوذي مؤاخذه به کول شي عذاب او سزا به ور کول شي او بل بحث د غرض او غایه د قران نو څو کوئی غرض او غایه دي الفوز فی الدارین بسعادت الابدیه الفوز فی الدارین بسعادت الابدیه دا غرض د قران
او سو کوئی غرض د اصلاح العلم والعمل اصلاح العلم والعمل دا دویم قول او دریم قول اصلاح العلم والعمل والاعتصام بالعروة الوثقى اصلاح العلم والعمل والاعتصام بالعروة الوثقى دای غرض د تفسیر تعریف موضوع غرض دا به ان شاء الله سبا وایو او بلکې دا سه بحث نیم ضروری وي هغه به وایو ان شاء الله بیا به بلې ورځ نه فاتحه شروع کو ان شاء الله صدق الله مولانا العظیم دعا وغواړي چې الله تعالی دا افتتاح مبارک کی الله دې موږ ته توفیق راکړي الله دې موږ ته اسانۍ پیدا کړي الله دې زموږ ټول مشکلات ختم کړي بیماری دې الله ختم کړي الله دې زموږ ټول بیماری په صحت بدلي د ټول بیمارانو مرزونه او بیماری دې الله تعالی په نعمت ته صحت باندې بدلي الله تعالی موږ ته د طالبانو ته موږ ټول ته د قرآن د زده کړې په صحیح معنو کې توفیق راکړي موږ ته په الله تعالی په صحیح معنو کې د عمل توفیق راکړي خپل فضل او کرم موږ سره شامل حال کړي الله ترازی شي خاتمه په ایمان کې د دین د خدمت توفیق راکړي اخلاص او للهیت راکړي الله پیدا کړي الله ترازی شي الله ترازی شي الله ترازی شي ګناهونه معاف کړي الله په ګناهونو د عفو قلم راکړي د نیکو اعمالو توفیق راکړي د ملک د قرآن او د سنت نظام راولي او په ټوله دنیا کې د اسلام بالا دستې قائمه کړي د مدرسو الله حفاظت وکړي دینی مدارسو ته دینی مراکزو ته ترقی ورکړي د مساجدو حفاظت وکړي د ټوله دنیا د مسلمانانو حفاظت وکړي او د ټول عالم اسلام د مسلمانانو په صفونو کې الله اتفاق او اتحاد پیدا کړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك.